وی دغه څلور کارونه او قسم یې په الله باندې وخل وی دا په ما کې موجود دي او جنازې ته مخکې شو دغه جنازه یې وکړه. هغه څوک سلطان التمش رحمه الله د زمانې بادشاه امیر المؤمنین د زمانې بادشاه د اقتدار خاون زمونږ د ستاسو بادشاهانو په شان نه د تهجدو پابند د نوافلو پابند د تکبیر اولا پابند چرته بدنظري په ژوند کې چرته نه وه کړې. هغه د وخت بادشاه و راغی جنازې ته مخکې شو جنازه یې وکړله. دا د تربیت نتیجه وه. نو داسې تربیت به د موږ او تاسو د خپلو بچو کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی د وخت خلیفه دی د وخت بادشاه دی. دغه معمول دا چې د شپې به راوتو ګرځېده به ګش به یې کو. چرته د غریب اواز خو وانه اورمه چرته د کونډو د یتیمانانو جړا خو چرته په وګونو کې وانه اورمه چرته څوک د لوږې د وجې نه په تنګدستۍ کې نه دی فروت چرته چاته تکلیف او مشقت خو نشته دی. نن سبا میکونو والا ګرځي میډیا والا سوشل میډیا والا او د غریبانانو اوازونه اوچتوي کورونو ته ځي د یتیمانانو اوازونه اوچتوي د شلو د ګوډو د معذورو اوازونه اوچتوي حکمرانانو ته بادشاهانو ته وایي د دې سره امداد وکړي. دا به تا پسې میکونو والا دا به غریبانان ګرځي تا ته به د هغې اواز اوچتوي. دا د بادشاه ذمواري ده دا د بادشاه ذمواري ده او دی په دې باندې مامور دی دی ماخوذ دی. الله به ترې تپوس کړي د دې به ته پخپله تپوس کړې. دغه غریب له به ته پخپله باندې ځي. ډېر غریبانان کونډې د غربت د وجې نه د تنګدستۍ د وجې نه د فقر د وجې نه په ګناهونو کې مبتلا شولې په زناونو کې مبتلا شولو. ډېر خلک په سوالونو باندې مجبوره شو. دا د حکمران ذمواري ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین بفرمایل ولو مات الكلب على شاته الفرات لكان العمر مسؤولا عنه. وی که چرته یو سپی د فرات په غاړه باندې په کناره باندې مړ شو د قیامت په ورځ به حضرت عمر دی ذمواري الله به یې زمانه تپوس کړي. د دې جواب به زه ورکوم. نو هغه عمر رضی الله عنه معمولو د شپې به ګرځېدو ګش به یې کو. د هر کور دروازې ته به تو چې د دې کور د دروازې نه خو چرته د جړا اواز نه راځي چرته د یتیم د فریاد اواز خو نه راځي چرته د کونډې او د تورسرې د سپینګیري د جړا اواز خو نه راځي چرته د یو بیمار اواز خو نه راځي.